من لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. سورة البقرہ کی زورنا واد اغا چاد پارا چاغی پا جہاد کی سستی کولا طالوت بادشاہ مقرر شو لخکر روان شو بنابر امتحان د ملګرو د معلومولو د پارا ځکه بنی اسرائیل اغا خلقو سره د دینه چې ښکارا معجزات به لیدل خو بیا به هم نه منله. لوی لخکر تیار شو. علما ذکر کوي 80,000 لخکرو روان شو او سخت گرمی وا. طالوت چې نو هغه د خپلو ملګرو معلومات کو چې آیا زما ملګری به مضبوطی او که مضبوط بنئ. مخلنې راله خلق اغا تگیو نو هغې ته بنابر امتحان ویلو یا د پیغمبر ته الله وحی وکړه چې دا نهر را روان دی خوبه ونس کوي که معلومات کوي چې آیا ملګری مضبوط دی او که نه دی. که د اوبو نس کلو خبره ومنله خو پته لګي چې دا مضبوط دی او که نه د معمولی تنده برداشت نکړه نو بیا به نورې سختې څه برداشت کړي. هغه راولګېد ملګرو ته وی بهی چا چې اوبه وڅکلي هغه به ګورې ما سره نه ځي زما ملګری به نه او چا چې وڅکلي هغه به نه او چا چې ونه څکلي نو هغه به بیا ما سره ځي ملګری به زما. خیر دی که تاسو یو لفه نیمه اوبه څکئ د دې دپاره ځکه تنده ده ډېره نو مرۍ هغه وچې شوي دي او سفر دی نو خیر دی که داسې لفه نی په اوبه څکئ خو خیر دی هغه وڅکئ تنده پې ماته کوي. خاصې نه د دې نن نه 2-3 کاله مخکې چې کومه روژه وه نو چې سړي به په جام باندې خوله کېښوده نو بیا به یو خدای ترې لرې کوله وله هلته به خېټې وې چې بهي نور مه راچوه خو زړه به وی چې نه 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 صبر وکړه. نو بیا به اکثر داسې ول اول به د روژهدار په اوبو باندې ورل نو جام به چې خولې ته ونیو بیا به یې نشو لرې کولې نو بس بیا به ایسته پروت و نه به تراویح به ایس په هم نه او نه به ډوډۍ وه ځکه چې اوبه به یې ډېرې کړی چې بیا به یې روټۍ هم نه شوه خوړی. هغې راولګېدل هغې هغه اوبه وڅکلې. زمونږ استاد محترم شیخ عبدالجبار حفظه الله تعالی هغه به فرمایل وی دوی په اوبو باندې ور پرېوتل وی که خوند د اوبو ګورې پې پرېوځه په څلورې او رښتیا د غویي رورې نه پې ور پرېوتل خیسه مې وڅکئ نو بیا به وی خېټې شناس شوې. شناس خو پېژنئ وی خېټې شناس شوې نو بیا جنګ یې کولی شي. بیا چې سړی اوبه ډېرې کړي نه بیا د خوځېدو نه به بیا توره وچلې یا به بیا جنګ وکړي. د بټنو جنګ خو نه و که نه چې خوراک هم ورته کوه بټن هم وه خیال دی. کله چې دی لږ ملګري پکې پاتې شو. علما ذکر کوي 313 کسانو د بدر والا چې څومره تعداد نو هغه تعداد د اصحاب طالوت هم هغه کسانو ونس کلی نو چې کله د نیر نه واوړېدل نو هغې ویل یاره چې بس مونږ خو اوس د جنګ نیو. هغه ملګري صرف چې کوم اوبو کم اسکلې وې یا داسې وې چې هغې نه وې اسکلې نو هغې ملګري جنګ ته تیار شو او چا چې اوبه ډېرې کلې وې او ډېرې اسکلې وې نو دلته یې د امیر خبره ونه مننه نو اخوا به د امیر څه ومني او ګران کار به څه په دې بنیاد باندې هغه خلک صرف پاتې شو چې د هغې یقین دا او چې دی به د الله سره میلاویږي. هغه ویل خیر دی که موږ لږ یو خو موږ سره څوک دی الله دی. هغه طرف ته که تعداد سیوا دی
هغې سره الله نشته دی. لہذا چا سره چې الله ملګری نو هغې ګټي. احد جنگ چې کله وشو او ملګری شهیدانم شو، مخکې غالبا تفصیل شوی، نو ابو سفیان لا مسلمان نو، نو هغه आवाज وکړ ویل فیکم محمد، تاسو کې محمد شته او کنه؟ ځکه شیطان به کې आवाज هم کړو چې الا ان محمدن قد قتل، نبی علیہ السلام شهید شوی دی او د نبی علیہ السلام غاښونه په کې شهیدان شوي او په دې تندي کې د خو دغه هلمټ هغه کړی هم دننه شوي وي، د بېهوشۍ په حالات کې سې ټکړو. نو نبی علیہ السلام ویل جواب مو ورکوئ. دویم آواز یې وکړ ویل فیکم ابن ابي قحافه، ابوبکر د کشته دی او کنه تلی دی، شهید شوی دی که نه؟ نبی علیہ السلام ویل جواب مو ورکوئ. عمر رضی الله تعالی عنہ په میدان کې تاویږي، د الله پیغمبر اتم جم دی، ابوبکر هم جم دی، نو دی له خو جواب پکار دی. بیا وی افیکم ابن الخطاب، تاسو کې عمر شته او کنه؟ نبی علیہ السلام ویل جواب مو ورکوئ. چې دا دی چپو او هغې خبرې کولې، هغه ځای نه آوازونه کولو. نو بیا یې آواز وکوي اولو هوبل اولو هوبل، هوبله ګټلې دی، دا هوبل د هغې یو بابا و، وی بس ګټلې دی، د کار دی کړی دی، د سر سړي دی تی بوتلی دی. نبی علیہ السلام ویل اوس خو شرکي کلمه وویله، اوس خو جواب ورکوي شابه، اوس خو د شرک آواز وکړه. اوسه پورې خو دغه آوازونه خو دومره خطرناک نه وو، آواز یې د شرک وکړه چې هوبله ګټلې دی دا. ویل جواب ورکوي. ویل څه جواب ورکو؟ ویل ورته ووایي چې الله اعلی و اجل، ستا هوبل به صحیح مړه الله لوی دی او الله غالب دی، ته به صحیح او هوبل به دې صحیح. نو بل آواز یې وکړو ویل انا العزا ولا عزا لکم، ویل زمونږه عزا ابی شته دی او ستاسو عزا ابی نشته دی. نبی علیہ السلام ویل جواب اوس ورکوي شاباله. بیا یې د شرک کلمه وویله. ویل څه جواب ورکو؟ ویل ورته ووایه چې لنا المولا ولا مولا لکم، زمونږه مولا شته دی او ستاسو مولا نشته دی. خیال دې دی نو چې الله در سره مل نه وي نو عبدالرحمنه، که لښکرې در سره وي نو یک تنهایی سیبا. نو دا ملګری وای موږ سره الله ملګری دی، هغه طرف ته اگر چې په لکونو خلق دی او دې طرف ته 313 دی، خو د دې سره الله ملګری دی. نو چې الله د چا سره ملګری نو ګټم داغي، او الله د مضبوطو خلکو ملګری دی. کم خلک چې مضبوطي د اوبو نه ځان منع که نو جهاد یې وکه، جنګ یې وکه، ویې ګټله. چې کوم هغه بړستنګۍ وي او وایي چرګه مې ناجوړه ده او بانه مې ورته جوړه ده که نه، هغه لانجې مانجې وي نو هغې غریبانان پاتې شو. ځکه الله فرمایي فلما فصلا طالوت بالجنود، کله چې جدا شو طالوت د لښکر سره